چې ګران اوردونکو بالکل راځو زموږ د نن د ورځې د ټاپک وخاته. نو د نن ورځې زموږ ټاپک چې کوم دی په بلوچستان کې د تعلیم په صورتحال باندې یو رڼا اچول او دا قتل چې په دنیا کې بلکې په پاکستان کې د تعلیم د معیار د بهتر کولو لپاره په جدید طرز باندې تعلیمی ادارو کې سبق و ماشومانو ته ورشول کېدل شروع شوي دي. نو د دې څومره فائدې دي یا زموږ زوړ د تعلیمي نظام د بهترۍ سکم طریقې کار ولي هغه باندې قتل دي چې هغه څنګه طریقې کار ولي. قدرمن اوریدونکو دا خو معلومه خبره ده چې تعلیم یو رڼا ده، تعلیم سترګې دي او تعلیم حاصلولو والا انسان د خپل ژوند پرمختګ له پښتو غوانډي کولای شي. هغه لاري دای لټولای شي کمی لاري شي د لپاره ډيري بهتر وي او ډيري خوندوري وي او ډيري ګټوري وي، ډيري با علم وي، له علم ډکه لاري وي. نو انسان ژوندون چې کوم دی هغه په ډېر بهتره توګه باندې تیرولی شي، بلکې په خپل ژوندون کې و نورو خلکو ته هم حصه چې کومه ده دا ورکولی شي. د خپل ژوندون هغه ګټې چې کومې دي هغه تقسیمولی شي. راتلونکي معاشره چې ده هغه تعلیم یافته کولی شي او د علم د رڼا مخواته راوستلی شي. نو ګران اوردونکو په دې باندې قتل د دې جایزه اخیستل ډیره ضروري ده چې زموږ په بلوچستان کې تعلیم چې کوم دی هغه به اوس د بهترۍ وخواته څنګه بیایو او کومې هغه تبدیلیانې به راولو چې زموږ نظام تعلیم هم جدید دور له تقاضو سره هماهنګ شي. بالکل هم داسې ده. د نن د دور زده کړه چې کومه ده، تدریسي عمل چې کوم دی هغه جدا دی، تر تیرو وختونو بالکل جدا دی او نن په تعلیمي ادارو کې په هغه انداز کې سبقونه نه ورشول کېږي کوم چې مخکې ورشول کېدل. ډیجیټل زمانه ده، د ټیکنالوجي زمانه ده. نو په هر وخت سکله د بهترۍ وخواته لیاري ځي نو بیا انسانان چې کوم دي هغه جدید لیاري خپلوي چې هغه جدید لیاري د ژوندون دپاره یو رڼا ثابته سي. نو ویلو مقصد مې دا دی چې په کلاسروم کې هغه سهولتونه ډیر زیات ضروري دي چې هغه له ډیجیټل دنیا سره هماهنګ وي او مخامخ وي. نو دارنګه هغه د تعلیم زده کړه چې کومه ده هغه ډیره اسانه سي. استادان هم ګران اوریدونکو اعلی تربیت چې کوم دی هغه د نن د دور ډیر لوی ضرورت دی او حکومت بلوچستان کوشش دغه دی چې لکوټي سره په نورو ضلعو کې هم د تعلیمي نظام چې کوم دی یا تدریس چې کوم دی په دې کې یا ورشونکي یعنی ماشومانو ته چې کوم ورشول کېږي د هغه سبق انداز او طرز چې کوم دی هغه دی جدا وي. نو الله دې وکړي چې بلوچستان کې موږ ټول د تعلیم خواته لاړ سو، کاغه زنانی دي کاغه نارینه دي، اسې هم په اسلامي توګه تعلیم په دواړو باندې فرض دی.